السلام علیکم دوستانو. په کراچۍ کې او په حیدرآباد او په سند کې چې په پښتنو باندې کم ظلم روان دی او د زرداری د حکومت په ایما باندې او پورا مشینری د پښتنو خلاف لګیا دا ویډیو لګو ګورئ. دا ویډیو ګورئ دوستان. دا پولیس چې کوم دی د افیسر دی غټ او د پښتنو املاکو دغو ته نقصان رسوي. ایو متل دی وی پښتنو یو کیږو ګینې ورک کیږو. دا اوس یو فیصل رضا عابدي په نوم سره یو کس دی، هغه دا انټرویو کې دا خبره کړې ده چې دا پښتانه د دې خپلو صوبونو تاسو وباسئ. ګورئ اوس په دې ځای کې دا یو خبره ده دوستانو که نه دیو پکې دا انصر دغه کو د پښتنو کې د خلاف راوستو دپاره چې یار دا د افغانستان پښتانه دی زما وروره، که د افغانستان پښتانه دی او که د پاکستان پښتانه دا ټول وروڼه دي. کم که په پاکستان کې موسیقي د قانون لاندې اوسېږي، قانون هغو ته اجازت ورکوي چې بھائی ته خپل بزنس وکړه. بھائی چې چام دا کس وجلی دی اول خو دا خو ډاکو د خو فری روټیګانې خوړی، خو بهرحال چام چې وجلی دی قانون په لاس کې اخیستی دی هغه ته به سزا میلاویږي. لیکن خبره د یاد ساتل پکار دي چې په دې وخت کې پښتنو له اتفاق او اتحاد پکار دی. په دې وخت کې چې څومره پښتانه دي د لسانیت نه دی الله مونږ وباسي، د لسانیت په بنیاد باندې خبره نه کوم دوستانو. لیکن دا خلک چې کم دی همیشه دی خلکو حکومتي مشینری ده او که څومره چې په پاکستان کې څومره طاقتور ادارې دي همیشه یې پښتون ته په سپک نظر باندې کتل دي، همیشه یې دا ګڼل چې پښتون د دې ملک حصه نه ده، همیشه دا خبره ګڼل چې پښتون چې کم دی دا دهشتګرد دی. لیکن اوس هغه دور ختم دی، اوس د نوجوانانو په لاس کې الحمدلله پښتانه نوجوانان تعلیم یافته او شعور یافته دي. اوس تاسو خبرې نه چلیږي، شرم پکار دی. ما په دې باندې مخکې ویډیوګانې جوړې کړې دي، سوشل میډیا اکټیویسټ له پکار دی په دې باندې اواز اوچت کوو موږ تاسو او دنیا ته وښیو چې بھائی اوس تاسو هغه ستاسو خبرې اوس نه چلیږي بھائی جانه. اوس پښتون امن پرست دی، اوس پښتون شعور یافته دی، اوس پښتون چې کم دی پښتون اوس خپل حق غواړي او خپل حق پیژني. اوس تاسو چې کم دی نو ستاسو ډرامه بازي نه چلیږي. پښتون چې کم دی که په سند کې دغه کوي هم انشاءالله په زور بازو باندې به کوي بزنس کوي، که په کراچۍ کې کوي هم به په زور بازو باندې کوي، او که په پاکستان په ګډ کې پښتون په کم ځای کې بزنس کوي په زور بازو باندې به کوي. او یو خبر یاد ساتل پکار دي چې چام پښتون ته په سپک نظر باندې وکتل د پښتون تاریخ وګوره څنګه چلی وکړه په افغانستان کې. لہذا دوستانو راځئ چې یو شو په سوشل میډیا باندې د خلاف اواز اوچت کو او چې داسې څه قسمه واقعه راځي چې موږ تاسو په سوشل میډیا باندې یو او د خلاف اواز اوچتو. الله پاک زموږ او تاسو حامي او ناصر شي.